بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 213 دی. الدرس الخامس والخمسون 55 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ د اعداد او معدود المؤنث د دې بحث کوو. اعداد انسو ته وایي 1 2 3 4 مونږ تر 10 پورې داسې وایو، او په عربی کې واحدة اثنان ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان 19 او دې نه مخکې والا درسونو کې د 54 نمبر درس کې مونږ واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة دا انسی چې دي که نه دا مونږ مؤنث ویلی وي. اوس په مونږ دا انسی مذکر وایو. او بیا د دې چې کله هر کله چې دا انسا نه د انسا دا چې کله مذکر وي که نه دا کم معدود چې وي معدود د انسو ته عدد وي، عدد په عربی کې، او دا چې کمې سیزونه وي که نه هغه ته معدود وي. ما مخکې تاسو پوه کړی وي فرض که زه وایم دوه، نو دا دوه چې دی دا عدد دی، او قلمان دا معدود دی. نو کله چې موږ سره قلمان جمع وي که نه او دا مؤنث وي نو عدد به موږ مذکر استعمالو. لکه زه وایم چې عشر غرفات، عشر عرفات، د عرفتون یوه کمرې ته وایي او ډېرو کمرو ته عرفات وایي. نو زه وایم چې کله مؤنث دی موږ سره دا معدود، نو زه به ورله د عشرو بیا استعمالوم مذکر، او چې کله معدود موږ سره جمع او مذکر وي نو بیا به ورله موږ عدد واحد مؤنث یا عدد به ورله موږ مؤنث راوړو. لکه بیا چې موږ وایو چې یاره قلمونه، د قلمونو جمع اقلام راځي، او اقلام دا جمع مکسر ده او دغه د معدود دی او مذکر دی، نو دی د بیا به موږ دا عشرو به نه وایو، بیا به موږ وایو عشرة اقلام، عشرة اقلام. او دغه شان عشرة مسلمون، عشرة مسلمون، تسعة یا تسعة اقلام چې کله موږ سره د معدود مذکر وي. اوس په نن درس کې به موږ معدود مؤنث استعمالو. ٹھیک شو جی. نو واحدة معنی ده یو، اثنان معنی ده دوه، ثلاث درې، اربع څلور، خمس پنځه، ست شپږ، سبع اوه، ثمان اته، تسع نهه، او عشر لس. اوس مونږ وایو چې کله مونږ د 1 او 2 لپاره به مونږ واحد او اثنان نه استعمالو. چې کله استعمالو نو بیا به د معدود نه وروسته استعمالو، عدد به وروسته استعمالو، معدود به مخکې استعمالو. دا بیا د تاکید دپاره استعمالیږي. نور چې کوم معدود وي موږ سره ساعتون موږ سره معدود دی، معدود. نو دا معدود چې دی دا به د یو دپاره ساعتون راځي، دوو دپاره به ساعتان راځي. ضرورت ورته د واحد او د تثنیې نشته. دې نه پخپله چې واحدتون ساعتون وي، ساعتون د دې معنی د یوه ګړی، ساعتان معنی د دوه ګړی. اوس د دوو نه زیاتېږي نو بیا به ورسره عدد لګې. نو ګورئ دا ثلاثو موږ سره عدد دی، ساعات دا موږ سره معدود دی. ٹھیک شو. او دې ته بل وایي د ثلاثو نه دی د عدد ته دې ته بل نوم ممیز وایي، او دا ساعات ته تمیز وایي، ممیز او تمیز. ٹھیک شو. نو ګورئ ثلاثو ساعات، دا ساعات موږ سره مؤنث دی او جمع ده. ٹھیک شو. نو موږ به اوس دا عدد دا به موږ مذکر لیکو. ثلاثتون به نه وایو، ثلاثتو به نه وایو، ثلاثو به وایو. ثلاث ساعات، ثلاث ساعات، ثلاث مضاف، ساعات مضاف الیه. ٹھیک شو. نو ثلاث ساعات، ثلاث ساعات درې ګړی، اربع ساعات څلور ګړی، خمس ساعات پنځه ګړی، ست ساعات شپږ ګړی، سبع ساعات اوه ګړی، ثمان ساعات اته ګړی، تسع ساعات نهه ګړی، عشر ساعات لس ګړی. نو ګورئ دا ساعات موږ سره مؤنث دی، مؤنث. نو بیا به دې لپاره موږ دا عدد چې موږ سره معدود مؤنث وي نو عدد به مذکر استعمالو، او که چېرته نه معدود راسه مذکر وي نو عدد به موږ مؤنث استعمالو. ټیک شوه. داسې الټه دي چې دا معدود مؤنث وي نو عدد به مذکر وي، او چې معدود مذکر وي عدد به مؤنث وي. ټیک شوه. امید دی په دې به تاسو پوه شوي یئ. اوس دی خوا یو څلور پنځه جملې راکړي دي. وایي فی المدرسة، فی المدرسة، فی معنی ده کې، او مدرسه مدرسې ته وایي. مدرسه کې ثلاث ساعات، ثلاث ساعات درې ګړۍ دي. فی المسجد ساعتان، فی المسجد جماعت کې ساعتان دوه ګړۍ دي.
اوس وګورئ دا ساعتان د ساعتون تسنیه ده ساعتون یوه ګړۍ ساعتان دوه ګړۍ اوس وګورئ دا الف او نون چې راشي دا د تسنیې علامت وي د دوو علامت وي ټیک شوه نو ساعتان معنی د دوه دلته ورسره د اثنان لګولو ضرورت نشته نو فی المسجد ساعتان جمعات کې دوه ګړۍ دي اوس وګورئ عندي عند مضاف یا مضاف الیه نو عندي معنی د ما سره د یا معنی د زما او عند معنی د سره نو عندي ما سره ساعت واحد ساعت واحد ما سره صرف یوه ګړۍ ده دا واحدتون به کوي ښه واحدتون ساعت واحدتون ساعتون دا موصوف ته واحدتون ولا صفت کا ٹھیک شو نو دا دلته کې دا واحدتون چې دا د ساعت د تاکید دپاره استعمال شوی چې صرف یوه ګړۍ د راسره دوی ماډول راسره شته دی نه نو عندي ما سره ساعت واحدة یوه ګړۍ ده على المكتب میز باندې 5 کراسات 15 کاپیانې دي کراسات کاپیانې ته وایي 5 معنی 15 5 کراسات 15 ګړۍ دي فی الفصل درسګاه کې کلاس کې جماعت کې 10 طالبات لس طالبات جنکۍ دي عند خالد الته کې مخکې ووایه عندي ما سره دلته کې عند خالد سره 8 روبیات 8 روپۍ دي عند خالد سره 8 روبیات 8 روپۍ دي ٹھیک شو اوس د خو استفهامیه جملې را کړي بیا ورته هغې معنی لیکلي بیا هم جوابي جملې ورسره لیکلي دي د هغې معنی هم لیکلي دي نو اول یې موږ نه سوال کړی وایي کم ساعتا کم معنی ده سو ساعتن ګړۍ فی المدرسه مدرسه کې کم ساعتن فی المدرسه مدرسه کې څو ګړۍ دي کم ساعتن فی المدرسه مدرسه کې څو ګړۍ دي نو جواب کې ورته لیکلي فی المدرسه 3 ساعات فی المدرسه مدرسه کې 3 ساعات 3 ګړۍ دي فی المدرسه 3 ساعات مدرسه کې 3 ګړۍ دي بیا تپوس کړی وایي کم ساعتن فی المسجد کم ساعتن فی المسجد جمعات کې څو ګړۍ دي کم معنی ده څو ساعتن ګړۍ او فی المسجد جمعات نو جمعات کې څو ګړۍ دي نو موږ ورله جواب ورکړی فی المسجد ساعتان فی المسجد جمعات کې ساعتان 2 ګړۍ دي 2 ګړۍ دي مخکې بیا سوال کړی دی وایي کم کراستن څو کاپیانې علی المکتب میز باندې دي په میز څو کاپیانې دي نو موږ جواب ورکوو علی المکتب میز باندې 5 کراسات کراستن یوه ګړۍ او کراسات ډېرې ګړۍ علی المکتب میز باندې 5 کراسات 15 کاپیانې دي بیا موږ نه تپوس کوي وایي کم روبیتن څو روپۍ دي عندک تا سره کم معنی ده تا او عند معنی ده سره عندک تا سره کم روبیتن څو روپۍ دي تا سره څو روپۍ دي نو موږ جواب ورکوو عندي ما سره چې زه تپوس کوم تا نه تپوس کوم نو زه به وایم عندک او چې زه وایم ما سره نو زه به وایم عندي ما سره 10 روبیات 10 روپۍ دي اوس بیا رانه تپوس کوي وایي کم شجرتن فی البستان باغ کې څو ونې دي باغ کې څو بوټي دي نو موږ جواب ورکوو فی البستان باغ کې 7 اشجار شجرتن یو بوټي ته وایي او اشجار ډېرو بوټو ته وایي اشجار بیا د دې جمع مکسر ده نو کم شجرتن فی البستان باغ کې څو بوټي دي نو موږ جواب وکوو فی البستان 7 اشجار فی البستان باغ کې 7 اشجار بوټي دي ٹھیک شو نو باغ کې 7 بوټي دي صحیح ده جی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و 213 نمبر درس او سبق نمبر 213 او درس نمبر 55 راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام